ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانان ورونو فمخ د ځمکه چې څومره کتابونه دي په ټولو کتابونو کې چې الله چاله زیات مقام ورکړی دی هغه کلام الله دی څلور غټ غټ کتابونه راغلي دي تورات دی زبور دی انجیل دی او قرآن دی خو هغه کتابونه ایمان زمونږ په ټولو باندې شته ولیکن اوس منسوخ شوي دي در ورځ در قیامت پورې څومره خلک پیدا کیږي او راځي به نو هغوی به په قرآن باندې ایمان راوړي او په دې باندې به عمل کوي خو چې سر به وکړي او وګوري نو په نن زمانه کې په اصلي شکل کې چې موجود دی نو هغه صرف کلام الله دی هغه صرف قرآن مجید دی چې دا په اصلي شکل کې په هغه شکل کې کم چې الله تعالی جبرئیل علیه السلام ته ویلی و او په هغه شکل کې کم چې جبرئیل علیه السلام حرفن په حرفن رسول الله له راوړی و نو د رسول الله نوالی در اوسه پورې عمده اخکه کتاب دی یو زبر پکې د چا قدرت نشي پیدا کېدی چې په دې کې راولي رد و بدل پکې وکړي الله تعالی دې له داسې مقام ورکړی دی او بل طرف تک وګورئ نو کتابونه عیسایت په مخ د ځمکه باندې ډېر دی خو د تورات او د انجیل حافظ به پیدا نه کړي دا یو د الله تعالی کتاب دی چې داسې شته چې د 9 کالو په عمر کې هم دا قرآن یاد کړی دی د 10 کالو په عمر کې هم دا قرآن یاد کړی دی بله ماشومان داسې شته داسې سینې شته چې دا قرآن مجید محفوظ کړی دی نو خبره مې دا کوله چې په اصلي شکل کې موجود هغه یو د الله تعالی کتاب چې هغه قرآن مجید دی کم چې موږ نن په تراو کې حافظ صاحب ولوستو تاسو واورېدو نن د هغې ختم دی الله تعالی دې په خپل دربار عالیه کې قبول منظور کړي مخکې زمانه کې هارون الرشید بادشاه تیر شوی دی نو ده به خپل په کال کې به یو محفل لګو او په هغې کې به د خپل کلي علما مشران بزرګان دا ټول به راجمع کول او ټولو به تقاریر کول یو بیره محفل لګېدلی دی خلک تقاریر کوي یو مسافر په لاره تېرېدو نو یو چټۍ ورولېږله د سټیټ سیکرټري ته چې ماله دې د خبرو مقرره شي یو څو منټه دې ماله راکړلی شي چې یو څو خبرې وکړمه نو هغه تپوس وکړو یو مسافر راغلی دی وایي هغه موقع غواړي
چې ورکم ولا کنه نو بادشاه وی مونږ خو د خپل کلی د علاقې چې څومره علما دي نو دوی مونږ هر کال راغواړو اورېدلي مو دي دا مسافر دی نو چې دې څه وی ولا ورکا نو هغه لکه موقع ورکړه نو د قرآن مجید په علوم باندې بیان شروع د دې آیات نه دا ثابتېږي د دې نه دا ثابتېږي بیان یې کو د علاقې خلک علما بادشاه وزرا ټول حیرانو چې د خدا سي په لاره باندې تیرېده مسافر ښکاري او د سر خو هغه علوم دي زمونږ د دې کتاب زمونږ د دې قرآن تاته ته کم ځای نه یاد نو چې کله بیان ختم کو بادشاه ورته وایي هارون الرشید بادشاه ورته وایي داسې کار دی ته کم ځای د کوم علاقې تاسو خو چې د کتاب کوم علم دی دا خو موږ د حیران کړو او ته د اوسه پورې کم ځای وې دی وایي بادشاه بس خبره مې وکړله او زم بادشاه وی زی چتا موږ سره به پاتې کېږي قضا به در کومه عهده به در کومه تنخواه به در کومه دلته موږ سره به ابتدا سر خو چې کوم علوم دي دی وایي بادشاه زما ستا نه کېږي زما ستا ژوند نه تېرېږي ولې زه مسلمان نه یم نو خلک بیا حیرانه شو چې دا چې مسلمان نه دی بیا هم دومره علوم ورسره دي د قرآن مجید دومره علوم ورسره دي وی ولې وی زما زړه کې یو څو شکوک او شبهات دي نو که چېرې دا زما د زړه نه ووتېدو نو بس زه به په خپل اسلام کې داخل شم بادشاه وی علما ناستي مشایخ ناستي خپل شکونه دی ووایه دی ته ووایه چې څوک د هغې حل راوباسي وی نه زما خپل ذات سره دي بس چې کله زما د زړه نه دا شک ووتېده زه به اسلام کې داخل شم نو ډېره موده پکې تېره شوه کال دوه بیا محفل لګېدلی دی بیا چټۍ راغله او موقع غواړي او بیا دوی وله موقع ورکړله او بیا یې بیان چې لومبی شروع کوو نو خطبه یې وویله مسنونه خطبه چې کومه ده او ما چې کوم آیت شریفه لوستی و انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا آیت یې ولوستو او په دې موضوع باندې بیان شروع او بیان موضوع یې دا وه وی ما ریسرچ کو وی ما چې الله تعالی په کتاب کې وی چې دا کتاب او دا قرآن ما نازل کړی دی او زه به د دې په خپله حفاظت کومه نو زما ذهن کې دا شک و چې واقعي دا د الله کتاب دی یا واقعي دا هغه کتاب دی چې په دې کې چا رد و بدل نه دی کړی په دې کې چا ترمیم نه دی کړی وی دا شک مې ذهن کې و چې دا زه معلومه کړمه لږ سر مې وکړمه وګرځمه چې واقعي دا کتاب چې زمونږ په مساجدو کې زمونږ په کورونو کې په هر کور کې پروت دی نو دا واقعي هم هغه کتاب دی کوم چې جبریل علیه السلام راوړی دی په حقیقي شکل کې مخکې دی که نه بدل رد و بدل پکې راغلی دی نو زه ولګېدم وایي زه پینټر وم نو وایي ما تورات ولیکه او ښه ښکلی مې ولیکو او خپلې خبرې مې ورته وردن نه کړې بعضې خپلې کوه بعضې هغه راوړه ګډ وډ مې که ګډ وډ مې کو ګډ وډ مې که او د سرو زرو په اوبو مې ولیکه او وایي د یهودو یو مدرسه وه پادریان وایي هغې ته لاړم او ما وله وی چې دا تورات مې لیکلی دی زه پینټر یم او دې خرڅول غواړم وایي هغې چې کولاو کو ویې کتل نو تورات شریفه خو ډېر ښکلی لیکلو هغه کتاب ته ګوري د سرو زرو به هم ورکړې وي وایي ما چې څومره پیسې غوښتلې د هغې نه ډېرې راکړه چې تا خو ډېر محنت کړی دی ډېر ښکلي لیکل دې کړي دي وایي ما وی چې دا یوه ډله د تورات چې دی وایي زمونږ کتاب دی نو دا خو په اصلي شکل کې موجود نه دی خو چېرې دی سره اصل کتاب وی نو دی به اوس پېژندلی وایي بیا ولګېدم چې انجیل مې ولیکو ښکلې خوشخطۍ کې مې ولیکو او د سرو زرو په اوبو مې ولیکو خپلې خبرې مې وردن نه کړې خپلې خبرې مې پکې وردن نه کړلې نو د عیسایانو یو ګرجه وه او پادري له لاړم ما دا مې لیکلی دی او دې خرڅول غواړم څومره پیسو باندې خرڅې مو مانګې قیمت یې ماله راکړه ما چې څومره غوښتي د هغې نه ډېرې راکړې وي تا خو ډېر محنت کړی دی وایي ما وې غړه کې مې وې چې دا خو ما خپل لیکل پکې هم دننه کړو دوی خو سره ونه کتېدل
وای ما چې دی خو هم نه دي په حق باندې وای بیا ولګېدم دغه شان زبور مې ولیکه آخر کې مې د الله تعالی دا کتاب قرآن مجید خپله ولیکه وای دې کې مې رد و بدل نه و کړی وای صرف دومره مې ولیکل چې لومړی سپارې ته مې صورت یاسین راوسته ګډ وډ مې کړل آخر نه داسې راوله آیتونه بل خوا بوځه مخکې بوځه او دا حافظانو یو مدرسه واړه وکړې وړکې طلبا و پکې نو زه لاړم ویل ته کې لاړم وایي هغې ته مې وویل چې قرآن مې لیکلی دی خوشخطۍ کې مې لیکلی دی د سرو زرو اوبه مې وله ورکړي دي او دا خرڅول غواړم یو وړوکی غونډه کې حافظ قرآن راغی او دا کتاب یې چې څنګه کلاو کړه وایي چې څنګه یې کلاو کړه مې ما ته ویل چې کاکا دا دې څه کړي خو تا غلطي کړې ده دا آیت دې ځای نو پکار دا خو دې پس دا خو تا صورت یاسین دې ځای ته راوړی دی صورت مزمل دې ځای ته راوړی دی دا دې ځای نه دا دې ځای پکار دا خو د پلانکۍ سپارې آیت دی وایي زما زړه ته دا خبره کوزه شوه چې واقعي چې کوم کتاب هغه په نن زمانه کې محفوظ دی نو هغه کلام الله دی چې کوم کتاب په اصلي شکل کې محفوظ دی نو هغه یو د الله تعالی کتاب دی چې هغه قرآن مجید دی ځکه چې دې ماشوم مو پېژنده چې دا ما غلطي کړې ده نو بس ما خود به خود اسلام کې زه داخل شوم او زه رالم نو خبره مې دا کوله چې په نن زمانه کې کوم کتاب چې هغه کلام الله دی او قرآن مجید دی دا هم په اصلي شکل کې موجود دی او وجه څه ده داسې سینې دي چې هغه دا یادوي پرېږدي یې نه یادوي یې په دې سینه کې کښېنوي او بیا هغه له الله تعالی کوم مقام ورکړی دی چې کومې سینې دا قرآن اوچت کي او دا یاد کي دا حفظ کی او ورسره څه وکړي عمل پې وکړي قرآن یاد کی او ورپسې څه وکړي په دې باندې عمل وکړي حلال حلال وګڼي حرام حرام وګڼي الله تعالی به وایي هغه حافظ قرآن ته وایي چې د جنت په درجو خیجه او آخر ته چې والناس ته ورورسي دغه دی ستا مقام او په ورځ د محشر الله تعالی به دغه حافظ قرآن ته وایي چې دې ځای کې ته ودرېږه ستا د خاندان لس کسه چې هغه دپاره جهنم ته به ځي ته د هغې شفاعت وکړه دا یو مقام دی چې الله تعالی دې له ورکړی دی خو دا په شرط د دې چې حلال حلال وګڼي او حرام حرام وګڼي مفتی عبدالله شاه صاحب وایي په دنیا کې موږ تاسو وینو یو وزیر صاحب دی ایم پی اے صاحب دی نو هغه له کوټه ورکړي چې ته به لس کسه برتي کې نو هغه لس کسه برتي کړي وایي وارې راپاسې چې کاکا ولې زه دې نه لیدمه ما زه درته نه ښکارېدم ما ته به زه به دې برتي کړی وم نو هغه وایي چې ما خو لسې ماله راکړي وو هغه خو وشو اوس ما خو نور ما سره نشته وایي هغه وایي چې ته دومره په دې شي کې پاتې کېږې نو سو لاس دې نه رسي خبره نه شي کولی چاته خو ووایه که نه وایي زه تاله به پکې څه وکړم وینا وکړم نو وایي هغه یو دوه پکې نور هم وردن نه کړي نو الله تعالی به وایي داسې نه کوي نو خبره مې دا کوله چې دا مقام به هغې موږ ته حاصلېږي چې موږ په خپلو بچو باندې څه وکړو حفظ وکړو په خپلو بچو باندې قرآن وو قرآن ته کښېنو او په خپله باندې د قرآن د زده کولو کوشش وکړو د قرآن والو سره محبت پیدا کړو ځکه علما فرمایي چې د قرآن والو سره محبت کې کور ته به د قرآن نه ځي قرآن والو سره محبت کې ستا کور ته به قرآن نه ځي او که چېرې دوی سره دشمني کې نو بیا د خپل آخرت ځان له بربادومه نو خبره مې دا کوله دا ډېر د معزز کتاب دی الله تعالی دې ستاسو دا تراویح په خپل دربار عالی کې قبول منظور کړي موږ ځان وکړو په دې تراویح به الله تعالی موږ له څه راکړي موږ ځان خو وکړو د قرآن مجید ختم مو پکې خلاص کو اوس به الله تعالی موږ له په دې څه راکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چا چې یو حرف د کلام الله ولستو هغه له په دې باندې لس نیکۍ وي بیا ورپسې وروستو تفصیل کې وایي زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی بلکې الف ځان له دی لام ځان له دی میم ځان له دی نو صرف په الف لام میم باندې الله تعالی 10 نیکۍ ورکوي بیا بل ځای کې الله تعالی قرآن کې وایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها
وی چا چې یوه نیکي راوړه الله تعالی وایي زه به وله 10 ورکړمه نو 10 ته بیا څه کوي په 10 باندې بدلوي او بیا الله تعالی په رمضان کې وایي چا چې فرض ادا کړل د دې فرض صله او بدله زه په 1 پاویا ورکړم نو چې په دې موږ تاسو خوشحاله شو چې د قرآن ویل هم ثواب دی د قرآن اورېدل هم ځان له ثواب دی او نو حافظ قرآن چې تاسو ته تلاوت کو او تاسو اورېدل نو حدیث کې راځي چې د امام قرات دا د مقتدیانو قرات د امام قرات دا د مقتدیانو قرات ته نو قرآن مجید کې مونږ تاسو وګورو په دې کې څومره حروف بیا علما دې کې یو نقطه لیکي وایي چې الف لام میم راوړو نو الف لام میم حروف ته الحمد ولمن وی قل هو الله احد ونبي وی مطلب د دې نه دا دی چې مونږ تاسو چې ترجمه کوو د الف لام میم نو مونږ وایو الله تعالی پوهیږي په معنی د دې حروف چې معنی مونږ له نه راځي بیا الله تعالی په دې باندې اجر او ثواب ورکوي په دې باندې ګوره دا نه وایو بعضې خلک نن سبا شته وایي چې په قرآن پوهېږي نه نو وایي تش الفاظ داسې معنی نه لري د دې څه ثواب نشته حالانکې د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د احادیثو یو لوی محدث تېر شوی دی زموږ د غټو څلورو امامانو کې یو امام دی او د هغه متعلق نقل دی چې الله تعالی سره په خوب کې ملاقات کړو په خوب کې ملاقات کړو په خوب کې ته تپوس کوي او تپوس څه کوي یا الله تا ته به دا بنده په څه نږدې کېږي الله تا ته به دا بنده په کوم عمل باندې نږدې کېږي نو الله تعالی په خوب کې وایي احمده په قرآن باندې په څه باندې په قرآن باندې نو بیا ته په خوب کې تپوس کوي یا الله تعالی که پې پوهېږي او که پې نه پوهېږي الله جواب ورکوي که په قرآن پوهېږي او که پې نه پوهېږي خو دا بنده چې وایي او اوري دا بنده به ما ته ډېر نږدې کېږي نو موږ تاسو سوچ وکړو چې قرآن مجید موږ تاسو واورېدو په دې کې څومره حروف دي د قرآن مجید حروف 3,23,670 حروف دي په قرآن مجید کې 3,23,670 او دې له بیا یو پاویا کې ضرب ورکړي نو دا کم ځای ته رسي خوش قسمته هغه خلک دي چې هغه ځان فارغ کی او د قرآن ته ودرېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله دا خلک تراویح کوي منځونه کوي عبادات کوي تهجد کوي چې څومره دیني اعمال کوي نو الله تعالی به ډېر خوشحالي او چې رمضان کې دی فرشتو ته الله تعالی وایي تاسو ما ته چې دا خلک مه پیدا کوه دا خلک مه پیدا کوه ولې دی به وینې تویوي ویسفک الدماء دی به څه کوي دی به وینې تویوي دی به جنګونه کوي دی به جګړې کوي موږ بس یو کنه چې ستا عبادت کوو انو الله تعالی چې دې اعمالو ته وګوري دا په توره شپه کې چې راپاسي او الله ته ودرېږي یا دنیا کار هر څه پرېښودي دي او الله تعالی ته ولاړ دی عبادت کې مشغول دی نو الله تعالی فرشتو ته وګوري تاسو چې مه پیدا کوئ څومره ښکلې لمونځ کوي څومره ښکلې تلاوت کوي نیک اعمال کوي تهجد کوي دعا غواړي او بیا آخر کې وایي بدقسمته دی هغه کس بدقسمته دی هغه کس چې په دې د رمضان په دې میاشت کې هم دی د بخښنې او د محرومه پاتې شو خو دا څومره د بدقسمتۍ خبره ده چې الله تعالی د انسان د بخښنې دپاره بانې لټوي په وړوکي عمل باندې الله تعالی انسان ته بخښنه کوي او بعضې خلک په مخ د ځمکه داسې دي چې هغوی ته الله تعالی بخښنه هم نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وی چا چې د رمضان روجي ونیسلې او په شرط د دې چې دک ایمان الحمدلله موږ مسلمانان ایمان مروړه دی نو په شرط د دې چې دک ایمان و نو غفر له ما تقدم من ذنبه
چې د ده نه کم صغیره ګناهونه شوي دي الله تعالی ورته ټول معاف کړي. او اوږد حدیث دی، حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ نه روایت، سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ غالبا روایت دی، وی چې کله به شعبان ختمېده او رمضان به رانږدې شو، رسول الله به صحابه را جمع کړه، ورته به ویې ګوره یوه میاشت را روانه ده، ډېره لویه د برکت میاشت. اولنۍ عشره رحمت دی، دویمه مغفرت دی، درېیمه د جهنم نه خیرې، تراویح یې د ثواب څیز ګرځولی دی، اخري لسو شپو کې لیلة القدر دی، او دا یوه شپه دا د زرو میاشتو نه بهتره ده. زرو میاشتې د چا عمري او په دې یو شپه کې عبادت وکړي او هغه قبول شي، او هغه د نن نه شروع کېږي، هغه د نن نه شروع کېږي، لس شپې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای ما اولنۍ لس ورځې اعتکاف وکړو د لیلة القدر په تلاش کې، نو هغې کې مې ونه مونده، نو بیا مې په دویمه عشره کې هم اعتکاف وکړو، په هغې کې مې ونه مونده، نو تاسو چې څوک اعتکاف کوئ نو دا درېیمه عشره ما سره اعتکاف وکړئ. او بیا یې یو ځای کې بل حدیث کې وایي چې یو فرشتو ما ته لیلة القدر وښو، ما ته د لیلة القدر شپه وښودله، خو زما نه هېره شوله، او دوو کسانو خپلو کې جنګ کوو، دوو کسانو خپلو کې جنګ کوو، د دوی د وجې دا شپه زما نه هېره شوه چې دا کمه وه. او بیا یې وایي دا هېرېدل ستاسو په حق کې بهتر و، که چېرې دا پته وي چې پنځه-ویشتمه شپه چا عبادت وکړو نو بس ده ته به الله تعالی دومره دومره اجر و ثواب ورکوي، نو بیا به یې په ټول رمضان کې هېڅ نه کول، وایي پنځه-ویشتمه شپه کې به هر څه کوو. نو الله تعالی دا شپه پټه وساتله، دا شپه یې پټه وساتله چې دا بنده د هر شپه د عبادت کوي په دې نیت چې دا به لیلة القدر وي، نو لږ شپې تېرې شي او دی په عبادت کې مشغول وي. نو خوش قسمته هغه خلک دي چې هغوی ځان فارغ کړو د دنیاوي کارونو نه او مساجدو ته بسترې راوړلې، وایي موږ به لس ورځې او لس شپې به موږ اعتکاف کوو، د الله تعالی په دې در کې به پرېوځو، د الله تعالی نه به غواړو، الله تعالی ته به ژړا او فریاد کوو او خپل ځان نه پرې بخو. او بیا موږ تاسو وګورو یو ډېر شوم سړی، بخیل سړی چې هغه پیسې نه لګوي، نو که هغه ته هم یو کس ونښلي ورپسې راکې به خامخا لږې به راکې به پیسې به راکې او کوڅه کې ورته کښېني، نو اخر کې هغه هم ستومانه شي دا سړی ځي نه او نه مې معاف کوي، ورته وایي واله خو ځه. نو الله تعالی خو شوم نه دی، هغه باره کې خو راځي او سخي هر چا له ورکوي. یو کس راشي او د شپې ودرېږي او الله تعالی ته په ژړا او فریاد شي او د الله کور د الله در ته راشي، کور کاروبار پټې دکان هر څه پرېږدي او دا مساجد دا د الله کور دی، دا د الله کورونه دي، او په دې کې پروز دی، الله تعالی ته وایي هېڅ نه غواړم، هر څه مې پرېښودل، پټې کټې هر څه مې پرېښودلې، خو یوه خبره کوم خپل ځان در باندې بخم، ګناهونه مې کړي دي، ژوند مې غلط تېر شوی دی، کمې کوتاهۍ دې راکړي، دا دې راکړي، دا دې راکړي، هر څه وکړمه، دا یو خبره غواړم چې بس خپل ځان در باندې بخم چې ما ته بخښنه وکړه. نو الله تعالی به دغه کس ته خامخا بخښنه کوي. الله تعالی سخي دی، نو کوشش به دا کوو چې څومره ملګري اعتکاف ته ناست دي او خاص هم ناست دي، هغوی له خو الله تعالی دا سعادت ورکړو، الله تعالی دې د آخره پورې چې څومره مسلمانان په مخ د دنیا باندې اعتکافونو ته ناست دي، الله تعالی دې پرې مکمل کړي، او الله تعالی دې د هغوی په عباداتو کې زموږ هم حصه وکړي. خو چې کوم ملګري هغه داسې دي چې اعتکاف ته نه دي ناست او د دنیا کار دی، مزدوري ده، دکان دی، پټې دی، غمخادي دي یا هر څه دي، نو هغه دې د نفلي اعتکاف نیت کوي، ځکه اعتکاف یو سنت اعتکاف دی کوم چې د رسول الله نه ثابت دی چې د هر رمضان اخري عشره کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم لس ورځې اعتکاف. یو اعتکاف واجب دی چې یو کس دا وایي چې زما پلان کې کار وشي نو زه به 2 ورځې، زه به 5 ورځې، زه به 6 ورځې، زه به 8 ورځې اعتکاف کوم، دې ته اعتکاف واجب وایي. نو دی به دې اعتکاف سره روژه هم نیسي، روژه به ورسره هم نیسي او شپه به ورسره هم کوي، صرف ورځې به نه کوي. او یو اعتکاف نفلي دی، اعتکاف نفلي دی چې کومې پورې یو کس راغی او جماعت ته رادن نشو، مسجد ته رادن نشو،
او د دا نیت وکړي تر څو پورې چې زه مسجد کې یم زما د اعتکاف نیت دی. نو هغه ملګري چې هغه اعتکاف ته نه دي ناست شوي نو چې کم از کم موږ د دنیاوي کارونو د وجې موږ رز نشو ورکولی، مستقل ټایم مو نشو ورکولی، نو چې کم از کم د آخري لس شپې خدای له ورکو، د آخري لس شپې خدای له ورکو، مسجد ته راځو، عبادت کوو، د خپل ځان دپاره، د بچو دپاره، د مور او پلار دپاره، د محلې دپاره، د ټول امت مسلمه دپاره موږ دعاګانې غواړو. نو الله تعالی به څه کوي؟ زمونږ بخښنه او مغفرت کوي. او بیا اخري خبره کو، بیان اوږدېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ډېر روژه نیونکي داسې دي چې سوا د لوږې پاتې کېدو نه دته څه میلاو نه شو. د رمضان میاشت ته 20 ورځې لاړې، 10 ورځې پاتې دي. که مونږ کې کمی کوتاهي وي نو چې کوشش کوو هغه د ځان نه وسوباسو، هغه د ځان نه وسوباسو چې دا یو څو شپې او ورځې پاتې دي، د بخښنې ورځې پاتې دي، د مغفرت ورځې پاتې دي، نو چې الله تعالی زموږ په دې کې بخښنه او مغفرت وکړي. او بیا هغه یو حدیث ته واما چې الله تعالی په دې رمضان کې هر چا ته بخښنه کوي چې څوک غواړي، خو یو څو کسان دي چې الله تعالی هغوی ته بخښنه نه کوي. الله تعالی هغوی خلکو ته بخښنه نه کوي، وایي هغوی کې څوک دي؟ یو د مور پلار نافرمانه دی، د مور پلار نافرمانه. الله تعالی هغه کس ته بخښنه نه کوي څوک چې د مور پلار نافرمانه وي. او هغه کس ته جبريل علیه السلام خیری کړي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په آمین ویلي دي. او د حدیث ته فضائل اعمال کې به تاسو اورېدلی وي چې پیغمبر علیه السلام منبر ته خطه ویلي آمین، صحابو ته وروستو بیا تپوس کوي یا رسول الله په داسې موقع باندې موږ یو نوې ناشنا خبره واورېده، مخکې مو نه اورېدلې، څه چلو شو؟ پیغمبر علیه السلام وی جبريل علیه السلام راغی، وی زه خیرې کوم او ته پې آمین وایه. وی څه وایي؟ وی زه وایم چې هغه کس ته هلاک شي چې د چا مور پلار ژوندي وو او دې خدمت نه کو، د هغوی د وجې دې جنت ته لاړ نه. اوس مونږ پیغمبر علیه السلام وایي آمین. مونږ د مور پلار څومره خدمت کوو. هغه هر سړی د خپل د نن زمانې ځوانان د خپل ګریوان کې وګوري چې او ته د پلار کم قدر کوې، ته د مور کم قدر کوې. مینت ته کوم، ځوانانو ته مینت ته زاري کوم. ګورې دا یو عظیمه هستي چې دا پلار ستا په کور کې شته. ځکه الله تعالی قرآن کې وایي رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، څنګه چې دې پلار پتا باندې په وړوکوالي کې رحم کړی دی. او موږ هلکانو ته ځوانانو ته به پته نه لګي، خو چې کله بیا خپل بچي وشي نو د دې احساس به ورته کېږي چې چې کله د خپل بچی بیمار وي او په نیمه شپه هسپتال ته بوځي، د به نیمه شپه ده ته جاړي او ده راغستې یو کلارۍ او د ده زړه ورسره ناقراره وي چې دا ته ولې جاړي او ده ته څه تکلیف دی. نو سوچ وکړه یو موقع ته هم داسې وړوکی وي، یو موقع کې ته هم داسې وړوکی وي، ستا مور او ستا پلار ته بې ارامه وي، نو تا سره هغوی دواړه بې ارامه وو. نن ته لوی شوې او ته د پلار خدمت نه کوې، ته د پلار حق نه ادا کوې، ته د مور حق نه ادا کوې، مور او پلار ته خرچه نه ورکوې، پیسې نه ورکوې. د پیسې او خرچه خو لرې خبره، هغه په خولې باندې هغه تپوس قدرې نه کوې چې پلاره ته څنګه یې. وګوره مور او پلار چې کله اخري عمر ته ورسي نو ګوره هغوی پیسې نه غواړي خو ښکلې خبرې غواړي چې دا بچي دې ما سره ښکلې خبرې وکړي، زما دې او هېڅ هم نه غواړي. خو ته کم از کم مشران وګڼه چې ته زما مشر یې او چې ته څه وایې هغه به کومه. په دې ډېر خوشحالېږي مور او پلار. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام پې آمین وایي او جبریل علیه السلام ورته خیرې کوي. اوس چې خیرې د جبریل علیه السلام شي او امین پې د رسول الله شي به قبلېږي نه. موږ بیا خپل هلاکت کې موږ څه وایو چې موږ به څه کوو، ژوند به موږ څنګه تېرو. نو خبره مې دا کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د مور پلار نافرمانه دی، الله تعالی په دې د دې بخښنې په دې شپو کې هم دې کس ته بخښنه او مغفرت نه کوي. اوس خپل سوچ وکړو، که مور پلار رانه خفه وي، که د چا وفات شوي دي خو دعاګانې ونه وغواړو، په خپل عمل کوم حق نه وي ادا کړی په هغې ستومانه شو. او که د چا شته نو څه وکړو؟ د هغوی حقوق ادا کړو، خوشحاله یې ساتو، د هغوی رضا ته ګورو چې زما دا مور او پلار به زما په څه خوشحالېږي.
زما د مور او پلار به زما نه په څه خوشحالېږي هغه کار نه کوو چې هغوی پرې خفه کېږي. اسانه خبره ده. خپل مور پلار مه خفه کوئ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دویم هغه کس دی چې هغه ته بخښنه نه کېږي هغه شرابي دی. هغه شرابي دی چې هغه شراب څکي او توبه نه وباسي، الله تعالی دې کس ته هم بخښنه نه کوي. دریم هغه کس دی چې هغه رشتې کټ کوي. دریم هغه کس دی چې هغه رشتې کټ کوي، تعلقات کټ کوي. ورور سره مې نه لګي، پلار سره مې نه لګي، او تره سره مې نه لګي، او ماما سره مې نه لګي، او دته مې ضرورت نشته او دته مې ضرورت نشته او زه دا یم. نه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی رشته دا رشتې تاسو یو ځای کوئ، تاسو رشتې یو ځای کوئ، کټ کوئ ما فرض د محشر به الله تعالی د دې باره کې تپوس کوي. د دې باره کې به الله تعالی تپوس کوي چې دا رشته ولې کټ کړې وه. نن موږ تاسو ګورو د چا به د خور سره روانې خبرې نه کوو، اخترې به تېرې شي را به شي تپوس یې نه کوي. د ورورولۍ په منځ کې روز سکه د یو بیبي زامن هغه څه شي بیا جدا شي، هغه یو بل سره نه لګي، زما دته ضرورت نشته، زما ته ضرورت نشته. په معمولي خبره باندې، په انچه باندې، په لږو پیسو باندې خپل مور او پلار هم پرېږدو، خپل وروڼه هم پرېږدو. دا دنیا سیم پاتې ده، ختمه ده، ختمېږي. نو چې دا خپل ژوند ځان لکي په داسې ژوند او په داسې پیسو موږ څه کوو چې آخرت کې بیا ستومانه یو. خو پیسې به ډېرې زیاتې وګټو، څه چل به وشي، پاتې به شي هغه خوږ ورور، هغه اب هم دله پاتې شي. پیسې به ډېرې وګټو خو خپل مور او پلار به پیدا نه کړو، هغه خوږه رورولي به بیا پیدا نه شي. د دې ژوند باندې لږ سوچ وکړو، خپل آخرت ځان له جوړ کړو، خپله زندګي ځان له جوړه کړو، خپل آخرت ته متوجه شو. موږ تاسو وایو که دنیا دا د عزت پیسو کې عزت نه دی، عزت اصل چیز د الله په دین کې دی. او د هغه صحابه ژوند او زندګۍ ته وګورو نو پیسې هغوی سره نه وي، خو الله تعالی په اوبو د پاسه بوتلي دي، د ځنګل ځناور ورته لارې ښودلي دي، مخکې ته روان شوي دي، وجه څه وه؟ دین یې ځان کې راوستو. نو ګزارش د هر چا په خدمت کې ده